السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن سبا په جمعات کې د یوم مسلموت په حواله جلسې کېږي لګیا دي، یعنی د هغه پیشګویۍ په حواله چې په کمه کې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام ته د یو موعود زوی خبر ورکړی وو، د چا باره کې چې خدای پاک دا فرمایلی وو چې هغه به دغه زوی له دا خاص خصوصیت ورکړي چې به د دین خادم وي، لوی عمر به وي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام مشن به مخکې روانوي. دا پیشګویي د 20 فروری کال 1886 ده. دا پیشګویي د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د خدای پاک د تاییداتو او د هغوی د صداقت یو ډېر لوی نشان دی. کومه موده چې دغه ماشوم د پیدایش ورکړی شوې وه، نو د هغې مطابق په 12 جنوري کال 1889 هغه زوی بیا پیدا شوی و چې نامه یې میرزا بشیرالدین محمود احمد ایښودلی شوی و او هغوی له خدای پاک د حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنه د وصال نه پس د خلافت رضا عطا کړې وه. حضور فرمایي چې دا وخت به زه د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د ژوند یو څو واقعات او د هغوی د دغه پیشګویۍ د مصداق کېدو باره کې به څه خبرې کوم، خو د هغې نه مخکې به زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په الفاظو کې د دغه پیشګویۍ اهمیت او د دې د صداقت باره کې چې هغوی څه فرمایلي وو هغه به وړاندې کوم. دا پیشګویي د یو زوی د پیدایش نه وه، بلکې دا د یو داسې عظیم الشان زوی د ولادت پیشګویي وه چې د چا په راتګ به د یو روحاني انقلاب ابتدا کېده. په دغه لړ کې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې خپلو معترضینو له کوم جواب ورکړی دی، حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما ووایي هغه به زه وړاندې کړم او دا د هغوی په الفاظو کې د لوستو لایق دی. هغوی فرمایي چې دې ځای کې دا ښه په پرانیستو سترګو لیدل پکار دی چې دا صرف یوه پیشګویي نه ده، بلکې دا یو عظیم الشان آسماني نشان دی چې
کریم خدای جل شانه زموږ د نبی کریم رؤوف رحیم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د صداقت او د عظمت ظاهرولو لپاره ظاهر کړی دی او په حقیقت کې دا نشان د یو مړي د راژوندي کولو نه په سونو درجه لوی او اکمل او افضل او اتم دی ځکه چې د مړو د ژوندي کولو حقیقت دا دی چې د خدای پاک ته د دعا وکړی شي او یو روح د واپس راوختی شي او داسې مړي ژوندي کول د حضرت مسیح علیه السلام او د نورو انبیاو باره کې په بایبل کې لیکل شوي دي او د دې په ثبوت کې دې معترضین ډېرې خبرې کوي او بیا د باوجود د دغو ټولو عقلي او نقلي د جر او د قدر دا هم پکې لیکل شوي دي چې داسې مړی به صرف د 100 منټو لپاره به ژوندی کېدو او بیا به یو ځل بیا خپلوان به نورم زیات په خفګان کې به پرېښود او د دغه جهان نه به رخصت شو او د دنیا ته په راتلو به نه دنیا ته څه فایده رسېده او نه به هغه ته څه ارام میلاوېده او نه به دغه خپلوانو ته څه رښتینې خوشحالي ترلاسه کېده نو د حضرت مسیح علیه السلام په دعا کې یوه روح دنیا ته راغلم ده نو حقیقت دا چې د هغې راتلل یا نه راتلل برابر وو او که به فرض محال که داسې روح تر ډېرو کلونو پورې په جسم کې باقي هم پاتې کېدی نو بیا هم د یو ناقص روح یا د یو رذیل یا د یو دنیا پرست چې خلکو کې بس یو تن دی د هغه نه به دنیا ته څه فایده رسېدی شوه هغوی فرمایي چې د دې پیشنګویۍ باره کې که د مخکې چې کوم تېر شوي انبیا دي د هغوی په دعا چې که روحونه واپس راتله که هغوی مړي راژوندي کول نو دا یو عرضي خبره به وه او عام خلک به وو هغه خو هغوی فرمایي خو دلته یعنې د دې پیشګویۍ په ذریعه خدای پاک د حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم په برکت دغه عاجز دعا قبوله که او داسې برکتي روح یې د رالېږلو وعده کړې ده چې د هغه ظاهري او باطني برکتونه په ټوله ځمکه خورېږي نو که دا په ظاهره دا نشان د مړو د راژوندي کولو برابر معلومیږي خو که غور پرې وکړو نو معلومیږي به چې دا د مړو د راژوندي کولو نه په سونو درجه ښه نشان دی د مړي روح هم په دعا واپس راځي او دې ځای کې هم د دعا په ذریعه یو روح راوختلی شوې ده هغوی فرمایي چې دغه زوی لپاره چې کومه دعا شوې ده نو دا هم د دعا په ذریعه یو روح راوختلی شوې ده خو په هغو روحونو او په دغه روح کې د ډېر زیات فرق دی کم خلک چې مسلمانانو کې پټ مرتدان دي هغوی چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم معجزات ګوري د معجزاتو ظهور ګوري نو نه خوشحالېږي هغوی په دې باندې ډېر خفه کېږي داسې ولې وشو حضور فرمایي چې دا هغوی په تبلیغ رسالت کې فرمایلي دي نو لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلي دي چې دا څه معمولي روح نه وه غوښتلی شوې بلکې دا یو نشان غوښتلی شوی و چې د هغې په جواب کې خدای پاک بیا د داسې زوی د پیدایش خبر ورکړی و چې ډېر خصوصیات ولري د یو داسې فرزند جلیل خبر ورکړی شوی و چې لوی عمر به وي ډېر ذکي به وي فهیم به وي صاحب شکو او عظمت به وي او دولت به وي صاحب دولت به وي قومونه به د هغه نه برکت بیا مومي هغه به د ظاهري او د باطني علومو نه ډک کړی شي د کلام الله یعنې د خدای د کتاب د قرآن به ورته ډېر ژور فهم ورکړی کېږي او د خدای پاک له طرفه ورکړی شوی فهم نه به هغه کار اخلي او د قرآن به د یو داسې عظیمالشان خدمت توفیق ترلاسه کوي چې د کلام الله مرتبه په دنیا ظاهره شي هغه به د اسیرانو د رستګارۍ سبب جوړیږي او هغه علم کباب به یعنې د هغه په ژوند کې به داسې تباهۍ راځي نړیوالې تباهۍ به راځي چې ټوله دنیا به په سمه وریته شي هغه به
د ځمکې تر ګوټونو پورې به شهرت بیا مومي. اوس حضور فرمایي چې موږ دا ګورو چې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې داسې نړیوالې تباهۍ د جنګونو په صورت کې راغلي وي. 2 جنګونه، عالمي جنګونه، نړیوال جنګونه شوي وو او د آفتونو په صورت کې هم راغلي وو. او بیا تر څو چې د شهرت د بیا موندو تعلق دی، نو هغوی په خپل ژوند کې نوي میشنونه او تبلیغي کارونه کړي دي. نو د دنیا په مختلفو ملکونو کې د اسلام پیغام رسېدلی دی او د ځمکې تر ګوټونو پورې هغوی شهرت هم ترلاسه کړی وو. بلکې د دغه پیشګویۍ په حواله موږ ګورو چې دا سلسله تر اوسه پورې جاري ده. حضور فرمایي چې اوس به دا وخت د حضرت مسلم موعود د سوانح او د سیرت په حواله لکه څنګه چې ما ویلي وو څه خبره به وړاندې کوم. د هغوی چې تر څو د هغوی د تعلیم تعلق دی، نو د ساده قرآن لوستو نه پس هغوی باقاعده په سکول کې داخل کړی شوي وو او کوم چې مروجه رایج تعلیم و دنیوي د هغې د ترلاسه کولو موقع ورته میلاوه شوې وه. او د هغې حالت هم دا و چې په کور کې د استادانو نه د اردو او د انګریزي ابتدایي تعلیم حاصل کړی و. دې باره کې حضرت پیر منظور محمد صاحب رضی الله تعالی عنہ څه موده دوی ته به اردو ښودله. نو کوم استادان چې دوی لپاره مقرر کړی شوي وو کور کې تعلیم ورکولو لپاره، نو هغې کې یو پیر منظور محمد صاحب وو چې دوی ته څه موده اردو ښودلې وه. بیا دې نه پس څه موده مولوي شیر علي صاحب رضی الله تعالی عنہ دوی ته انګریزي ښیله. خو دا ټول تعلیم په کم ماحول کې او په کم اهتمام سره شوی دی. حضرت خلیفة المسیح رابعی رحمه الله چې کله د سوانح لیکلې ده فضل عمر، نو هغې کې هغې دا لیکي چې دا یوه ډېره مزیداره کیسه ده چې پخپله د حضرت صاحبزاده مرزا محمود احمد صاحب په الفاظو کې د اورېدو لایقه ده. د تعلیم لکه څنګه چې ما وویل چې سهل و، نو دا د حضرت مسلم موعود زباني واورئ. هغوی فرمایي چې زما د تعلیم په سلسله کې ما باندې د ټولو نه لوی احسان د حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنہ دی. هغوی چې طبیب هم او په دغه خبره پوهېده چې زما صحت د دې قابل نه دی چې زه د کتاب طرف ته زیات وخت وکتی شم. نو د هغوی طریقه به دا وه چې زه راوختم، ځان سره به کېنولم او راته به یې فرمیل چې زه لولم او ته اوره. او د دې وجه دا وه چې زه کله چې وړوکی وم نو زما په سترګو کې به سخته دانې راغلی وې، د سترګو بیماري دا یې وه. مسلسل 3-4 کاله پورې زما سترګې خوږېدې او داسې سخت تکلیف د دغو دانو په وجه پیدا شوی و چې ډاکټرانو به دا وی چې د ده به بینایي ضایع شي. نو په دې حضرت مسیح موعود علیه السلام زما د صحت لپاره په خاص طور دعاګانې شروع کړي او ورسره هغوی روژې نیول هم شروع کړي وو. او هغوی فرمایي چې دا وخت ماته یاد نه دی چې هغوی څومره روژې نیولې وې، خو بهرحال 3 یا 7 روژې هغوی نیولې وې. او چې کله هغوی د آخري روژه هغوی ماتوله او د روژې ماتولو لپاره هغوی په خوله کې څیز کېښوده، نو ناڅاپه ما سترګې وغړولې او ما اواز وکړ چې اوس ماته ښکاري لګیا دي. خو د دغه بیمارۍ د شدت او د دې د متواتر حملو نتیجه دا شوه چې زما د یوې سترګې بینایي ختمه شوه. نو زما د ګسې سترګې بینایي نشته. زه لاره خو کتی شم خو کتاب نشم لوستی. او که په 2 یا په 4 فوټو په فاصله کې داسې یو تن ناست چې زه یې پېژنم، نو زه چې هغې ته ګورم نو ویې پېژنم. خو که یو داسې تن ناست چې زه یې نه پېژنم نو بیا د هغه شکل ماته نشي ښکارېدی. صرف د ښه سترګه مې کار کوي، خو په بیا هغې کې دانې راغلی وې او هغه هم داسې سخته شوې وې چې تر ډېرو شپې به ما په ویښه تېرولې. حضرت مسیح موعود علیه السلام زما استادانو ته دا ویلي وو چې سبق به د ده په مرضي وي، څومره چې دا ویل غواړي ویی دی، او که نه وی نو په دې لرې اصرار دې ورباندې نه کېږي، ځکه چې د صحت د دې قابل نه وي چې دا یې د سبق بوج برداشت کړی شي.
حضرت مسیح موعود علیه السلام بار بار په ماته صرف دا فرمایل چې ته د قرآن ترجمه او بخاري د حضرت مولوي صاحب نه ووایه، نه د حضرت مولانا نورالدین خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنه نه د هغې نه دا ووایه. دې نه علاوه به هغوی دا هم فرمایل چې څه ته به هم ترنه ووایه ځکه چې دا زموږ خانداني فن دی. هغې فرمایل چې ماسټر فقیر الله صاحب زموږ د حساب استاد و سکول کې، او هغوی به هلکان پوهولو لپاره په بورډ باندې به سوالونه حل کول، خو د خپل د نظر د کمزورۍ په وجه به هغه ماته نه ښکارېده، ځکه چې څومره لرې چې هغه بورډ و نو تر هغه دومره فاصلې نه زما بینایي کار نه شو کولی، او ډېر ساعته پورې ما وی بورډ ته کتې هم نه شو ځکه چې نظر به مې ستړی شو. نو په دغه وجه ما به په کلاس کې ناسته فضوله ګڼله، او کله به چې به زړه کېدو نو لا وړم او کله به نه تلم. نو ماسټر فقیر الله صاحب یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام ته زما شکایت وکړو چې حضور دا هېڅ سبق نه وي، کله راځي او کله نه راځي مدرسې ته. نو ما ته یاد دي، هغوی لیکي چې ما ته یاد دي چې ماسټر صاحب چې مسیح موعود علیه السلام ته دا شکایت وکړو، نو زه د ویرې پټ شم چې خدای خبر چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به څومره خفه کېږي. خو حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله دا خبره واورېده نو هغوی فرمایل چې ماسټر صاحب ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو د ماشوم دومره خیال ساتئ، او زه چې ما چې دا خبره واورېده نو خوشحاله شوم چې دا کله کله خو مدرسې ته ځي، دا خو ډېره ښه خبر ده چې کله کله ځي. ګینې زما په خیال خو د صحت د دې قابل نه دی چې دا سبق دې وویلی شي. او حضرت مسیح موعود علیه السلام په خندا کې دا هم فرمایلي وو چې دې نه به موږ څه د وړو یا د دالو دکان خو به ده ته نه پرانیزو چې دا به چې دې ته موږ حساب وښایو، که حساب ورله ورځي او که نه ورځي خیر هېڅ خبره نه ده. بیا هغوی فرمایل چې د آخر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم آخر رسول کریم صلی الله علیه وسلم یا د هغوی صحابه او کوم حساب زده کړی و چې دا د که دا مدرسې ته لاړو نو ښه خبره ده، ګینې دا مجبورول نه دی پکار. نو دا چې ماسټر صاحب واورېده نو واپس راغله، او ما بیا د دغه نرمۍ نه نوره فایده پورته کول شروع کړه، بیا ما مدرسې ته تلله نو پرېښوده. کله به په میاشت کې یو ځل نیم لاړم، که لا وړم نو بیا دا بېله خبره ده. نو په دغه رنګ کې زما تعلیم شوی و، او په حقیقت کې زه مجبوره وم ځکه چې په وړوکوالي کې د سترګو د تکلیف نه علاوه ما ته د ځګر د خرابۍ مرض هم و. تر شپږو میاشتو پورې به د میوو د دالو اوبه یا د ساګ اوبه به ماله راکړې کېدې د ځګر علاج لپاره، او بیا ورسره تریخي کې مې هم تکلیف هغه هم لوی شوی و. د ریډ آیوډاید اف مرکري مالش به راته په تریخي باندې کېده، او همدغه شان په مرۍ به هم راته مالش کېدو ځکه چې ما ته د خنازیر شکایت هم و د ګلې. نو د بسترو کې مې دانې وې، ځګر مې خراب و، د تحال یعنې د تریخي تکلیف و راته، او بیا به ورسره راته تب هم شروع شو، تر شپږو میاشتو به هغه ختمېده نه. نو زما د سبق متعلق د مشرانو دا فیصله کول چې دا چې څومره سبق ول غواړي ودې وي او په دې د ډېر زور نه کېږي، نو د دغو حالاتو نه هر تن اندازه کولی شي چې زما د تعلیمي قابلیت به څه حال و. نو یو ځل فرمایي چې یو ځل زموږ نیکه حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی الله تعالی عنه زما د اردو امتحان واخیستو، او حضرت مسلم موعود لیکي چې زه اوس هم ډېر بدخطه یم، یعنې خط مې ښه نه دی، خو په هغه زمانه کې خو زما خط به دومره بد و چې لوستی کېدی به هم نه شو چې ما څه لیکلي دي. او که هغوی ډېر کوشش وکړو حضرت میر ناصر نواب چې معلومه کړي چې ما څه لیکلي دي، خو هغوی هم څه خبر نه شو. او هغوی لیکي خلیفة المسیح ثاني چې زما په ماشومانو کې اکثر ماشومان داسې چې د هغوی خط د ما نه ښه دی، او زما د خط نمونه صرف زما خپل د یو لور مثال ورکوي د احمد الرشید چې د هغې په تحریر کې موجوده ده، او د هغې خط داسې دی چې موږ د هغه په خط باندې انعام د €1 مقرر کړی دی چې که په خپله احمد الرشید هم ولولي او ووایي چې دا یې څه لیکلي دي نو €1 انعام به ورله ورکړی کېږي. نو همدا حالت زما هغه وخت چې ځینې وخت به ما خپل لیکلي به په خپله هم نه شو لوستی،
نو چې کله میر صاحب هغه پرچه ولیده نو ډېر په جوش کې راغله او دا یې وویل چې دا خو داسې دي لکه چې چینجي چا جوړ کړی دی. د هغوی طبیعت ډېر تېز و، غوسه به هغوی له فوراً ورتله. نو هغه حضرت مسیح موعود علیه السلام له لاړه، وایي اتفاقاً هغه وخت زه هم په کور کې وم او موږ خو مخکې د هغوی د طبیعت نه وېرېدو، ډېره غوسه وه د هغوی په طبیعت کې د حضرت میر صاحب. نو یا وایي چې حضرت مسیح موعود اسلام له شکایت یوړ، نو نور هم ویره زموږ پیدا شوه چې اوس به خدای خبر چې څه کېږي. خو خیر میر صاحب راغله او حضرت صاحب ته وویل چې د محمود د تعلیم طرف ته تاسو لږ هم پام نه کوئ. ما د هغه د اردو امتحان واخیستو، تاسو لږ دا پرچه خو وګورئ چې د هغه څومره بد خط دی، اوس څوک هم دا خط نشي لوستی. او بیا هم د دغه جوش په حالت کې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته وویل شروع کړه چې تاسو بالکل پروا نه کوئ او د دغه هلک عمر بربادېږي لګیا دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله دا ولیده چې میر صاحب دومره په جوش کې دی، نو هغوی وویل چې مولوي صاحب ته اواز کوي او فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته به چې کله څه ګرانه راپېښه شوه نو هغوی همیشه حضرت مسیح اول رضی الله تعالی عنه ته اواز کو. او حضرت المسیح اول حضور فرمایي چې ما سره به هغوی ډېره مینه کوله. حضرت المسیح ثاني فرمایي بیا هغوی تشریف راوړه او حسب معمول هغوی سر ښکته کړ، یوه طرف ته ودرېده. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته وفرمیل چې مولوي صاحب ما تاسو دې لپاره رابللي چې میر صاحب وایي چې د محمود چې څه لیکلي وي هغه لوستلی کېدی نه شي، نو زما زړه کېږي چې د ده امتحان واخلو. حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمیل چې زه دا غواړم چې د ده امتحان واخیستی شي. او هغوی دا وویل او قلم یې راوچت کړ او د درې کرښې یو عبارت یې ولیکل او ما له یې راکړو چې دا نقل کړه. حضرت مسیح موعود فرمایي چې بس همدا امتحان و چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام زما اخیستی و. ما ډېر په احتیاط او په سوچ هغه نقل کړو. لومړۍ خبره خو دا چې هغه عبارت څه ډېر زیات اوږد نه و، او بل دا چې ما به صرف نقل کولو او په نقل کولو کې خو نور هم اساني وي ځکه چې اصل څیز مخامخ وي. او بیا ما ورو ورو نقل کړی و، الف او با وغیره مې ډېر په احتیاط جوړ کړي وو. چې حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه وکتل نو ویې فرمیل چې د میر صاحب په خبره کې خو ما ته ډېر فکر پیدا شوی و، خو د ده خط خو زما د خط سره میلاویږي. نو حضرت المسیح اول خو مخکې زما تعریف لپاره تیار ناست و، نو ویې وویل چې او چې حضور میر صاحب ته خاصې جوش راغلی و، ګینې د ده خط خو ډېر ښه دی. حضرت المسیح اول به همیشه ما ته فرمیل چې ستا صحت داسې نه دی چې ته به خپله سبق وویلی شي، نو ته ما له راځه زه به لولم او ته به اورې. نو هغوی ډېر په اصرار مخکې قرآن ما ته وښیل او بیا بخاري، او دا نه چې هغوی ورو ورو ما ته قرآن ښودلی و. د هغوی طریقه دا وه چې به قرآن ویلی او ورسره به یې د هغې ترجمه هم کوله، او که څه ضروري خبره هغوی به ګڼله نو هغه به هم راته ویلې، ګینې زر زر به راته ښودل، دا نه چې ورو ورو یې ښایله بلکې زر زر به راته ښودلو. وی په 3 میاشتو کې هغوی ما ته ټول قرآن وښولو. او بیا یې نه پسې ناغې شروع شوې، وقفه پکې راغله. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات نه پس حضرت مسیح بیا ما ته وویل چې ته ما نه بخاري پوره ووایه. نو اصل کې ما هغوی ته دا ویلي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ما ته دا فرمیل چې د مولوي صاحب نه قرآن او بخاري ولوله. نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ژوند کې ما د قرآن او بخاري هغوی نه لوستل شروع کړی و، وقفه پکې راتله. همدغه شان ما طب هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د هدایت د لاندې هم د حضرت مسیح اول رضی الله تعالی عنه نه شروع کړی و. د طب سبق ما او میر اسحاق صاحب په یو ورځ شروع کړی و. د میر صاحب یوه لطیفه ده چې زموږ په کور کې ښه مشهوره شوې ده چې کله د لومړۍ ورځ سبق واخیستو نو دواړو نو بله ورځ میر محمد اسحاق صاحب خپل مور ته وی چې ما به سهار وختي راپاڅوي ځکه چې مولوي صاحب مطلب ته ناوخته راځي، زه به هغوی نه مخکې ورشم چې مریضانو ته نسخې ولیکم، حالانکې لا د طب د تعلیم لومړۍ ورځ وه. نو ما د حضرت المسیح اول نه طب هم لوستی و او د قرآن تفسیر هم، او د قرآن تفسیر هغوی په 2 ورځو کې ختم کړی و. یوه به زه ځان سره کېنولم او کله به نیمه او کله به پوره سپاره ترجمې سره ما ته واوروله، او کله کله به
چرته د آیت تفسیر هم دی وکړو. دغه شان بخاري هم د 3 میاشتې په دوی ختم کړی و. او یو ځل د روژې په میاشت کې هغوی د ټول قرآن درس ورکړی و، نو پای کې زه هم شریک شوی وم. او یو څو د عربي رسالې هم ما هغوی نه لوستې وې. نو دا زما علمیت و. خو په هغه ورځو کې چې کله ما دا کورس ختمولو، نو خدای پاک ما ته یو خوب ښودلی و چې د هغوی د علم د ترقۍ باره کې و. نو حضور فرمایي چې د دوی په د مسیح ثاني په تقریرونو کې موږ دا ګورو چې دا علمي حالت د هغوی دا علم څنګه ترلاسه کړی و. خو د هغوی چې کوم تقریرونه دي، د هغوی چې کومې خطبې دي، تصانیف دي، او د قرآن چې کوم تفسیر دی، هغه د دغه خبرې ګواهي ورکوي چې خدای پاک هغوی ته هر څه ښودلی دی. او یقینا دا یو ډېر لوی ثبوت دی او د پیشګویۍ صداقت دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ژوند کې په کال 1906 کې چې کومه جلسه سالانه شوې وه، په هغې کې حضرت مسیح ثاني وړومبی تقریر کړی و د خلکو په مخ کې. د دغه تقریر د علم او معرفت په اورېدونکو باندې چې کوم اثر شوی و، چې کوم د دې کیفیت و، د دې اندازه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو جلیل القدر صحابي او د قادر الکلام شاعر حضرت قاضي محمد ظهورالدین اکمل صاحب رضی الله تعالی عنه د دغو الفاظو نه کېدی شي. هغوی فرمایي چې د نبوت د برج یو روښانه ستوری او د رسالت یو درخشنده ګوهر محمود سلمه الله الودود په شرک باندې د تقریر کولو لپاره ودرېده. او ما د هغوی تقریر په خاص توجه واورېدو. او څه ووایم چې د فصاحت یو سیلاب و چې په پوره زور روان و. واقعي په دومره وړوکي عمر کې د خیالاتو دومره پختګي د معجزې نه کمه نه ده. او زما په خیال دا هم د حضور علیه السلام د صداقت یو نشان دی. او همدې نه دا ظاهرېدی شي چې د مسیحیت د معاب د تربیت جوهر د کمال کمې درجې ته رسېدلی دی. او هغوی په روحاني کمالاتو باندې په عجیبه طرز کې بحث کړی دی. په د هغې زمانې کې د دین سرګرمۍ او جوش او د ذهن او د روحاني تشنما دا ښودله چې د پیشګویي دا الفاظ چې و جل جل بڑھیگا، اب زر زر لویږي، د دې مصداق به هم دوی وي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام هم د هغوی د دین لپاره دا جوش محسوس کړی و. نو هغوی په یو موقع فرمایلی دي چې په میاں محمود کې د دین دومره جوش دی چې ځینې وخت زه په خاص طور دوی لپاره دعا کوم. او دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام الفاظ دي. یقینا دا دعا دې لپاره شوې وه چې خدای هغوی به دا کوله چې خدای پاک دې عمده هغه زوی کړي چې چا خبر ورکړی شوی و، او په دې باندې د خپل د فضلونو باران نور هم تیز کړي او ټوله خوشخبرۍ د په حق کې پوره شي. حضرت مرزا طاهر احمد صاحب چې کوم سیرت لیکلی دی، هغې کې هغوی یو ځای کې لیکي چې حضرت مسیح رابع د حضرت مسیح ثاني د وفات نه پس لیکي چې د خلافت اوله په ابتدا کې د حضرت صاحبزاده صاحب عمر 19 کاله و. او حضرت مسیح اول رضی الله تعالی عنه د وصال په وخت د هغوی د خپل د عمر 26م کال کې داخل شوي وو. په دغه کم عمرۍ کې د هغوی د تحریر او د تقریر چې کم رنګ و، د هغې یو څو نمونې وې چې زه به وړاندې کړم. د هغوی په خیالاتو په افکارو کې د یو لوی مفکر په شان پختګي راغلی وه. او د هغوی الفاظ د اثر او د جذب او د خلوص او د ګداز نه به ډک و، او کلام به د تصنع نه ناشنا و، او تحریر یې د تکلف نه پاک و. په تقریر کې یو طبیعي رواني وه، او تحریر یې د سلاست یو روان دریاب و. دواړو په ذریعه د قرآن علوم او د عرفان په اوبو به هغوی به د زړه او دماغ په یو وخت سره به کول. حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات نه پس د 19 کالو په عمر کې چې کم دوی وړومبی تقریر کړی و، د هغې باره کې یو صاحب علم او فضل زبرګ حضرت مولوي شیر علي صاحب رضی الله تعالی عنه فرمایي
چې یو واقع چې زه په دغه مضمون کې ذکر کول غواړم هغه د حضور رضی الله تعالی عنہ لومبی تقریر دی، یعنی د مولوی صاحب په زمانه کې چې کله خلیفۃ المسیح اول ژوندي وو، نو د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی هغه لومبی تقریر چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات نه پس د لومبی چې کومه جلسه سالانه وه دا په هغه موقع کړې وو. دا جلسه د مدرسه احمدیه په صحن کې شوې وه او حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی الله تعالی عنہ د حضور ښي طرف ته په سټیج باندې رونق افروزه وو. د سټیج مخ د قطب په لور وو او د دغه تقریر متعلق دو خبرې د ذکر قابلې دي. مولوي شیر علي صاحب لیکي لومبۍ خبره عجیبه دا وه چې هغه وخت د حضور آواز د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی آواز، د هغوی ادا، د هغوی لهجه، د هغوی د تقریر طرز د حضرت مسیح موعود علیه السلام د آواز او د تقریر د طرز په شان دی دومره د هغې مشابه شوې وه، دومره د هغې په شان شوې وه چې هغه وخت د اورېدونکي چې کوم وو د هغوی په زړونو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یاد تازه شو چې هغوی لږه موده مخکې جدا شوي وو او په اورېدونکو کې ډېر داسې وو چې د هغوی سترګو نه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه آواز په وجه چې کوم د هغې د موعود زوی د خولې نه دې ته رسېدو لګیا وو، داسې لکه چې د ګراموفون په ذریعه د یو غایب انسان آواز را رسي د هغوی، نو داسې چې دغه خلکو دا اورېدل نو د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې وې او د دغه د کومو خلکو د سترګو نه چې اوښکې روانې وې نو خاکسار هم په هغوی کې شامل وو. او دا وینا به سمه وي چې د انسان روح په نورو اثر کوي، نو موږ دا وایي که دا وینا سمه وي چې د انسان روح په نورو راکوزېږي نو موږ دا ویلی شو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام روح په هغوی باندې راغلی وه او د دغه خبرې اعلان یې کولو چې دا د زما هغه خوږ زوی چې د رحمت د نشان په طور راکړی شوی وو او د چا باره کې چې دا ویلی شوي وو چې هغه به په वो حسن و احسان में तेरा नज़ीर होगा چې هغه به په حسن او په احسان کې ستا نظیر وي. دویمه خبره چې د دغه تقریر متعلق د ذکر قابله ده هغه دا ده چې کله تقریر ختم شو نو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی الله تعالی عنہ چې ټول عمر د هغوی په قرآن باندې په تدبر کې تیر شوی وو او د قرآن د هغوی د روح غذا وه، هغوی دا فرمایلي وو چې دوی په خپل تقریر کې د ډېرو آیتونو داسې تفسیر وکړو چې ما لپاره هم نوی وو. مولوي صاحب لیکي چې دا د هغو لومبی تقریر وو چې کوم هغوی د جومات مخې ته کړی وو او په دغه لومبي تقریر کې د قرآن هغه معارف یعنی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات نه پس هغه معارف هغوی بیان کړي وو چې د چا باره کې د حضرت مسیح اول رضی الله تعالی عنہ په شان د عالم قرآن هم دا اعتراف فرمایلی وو چې د هغوی لپاره هم دا نوي معارف دي. نو دا معارف دغه ظلمي هلک ته چا ښودلی وو، دا حکمت او دا علم هغوی ته په هغه ځوانۍ کې چا ورکړی وو؟ هغه چې په قرآن کې لکه څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام باره کې هغه فرمایي چې ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما وکذلک نجزی المحسنین، یعنې هغه چې کله د خپلې د مضبوطۍ عمر ته ورسېدو نو موږ هغه له حکمت او علم ورکو او موږ د احسان کوونکو له همداسې جزا ورکو. او چې هغوی صرف په عام طور د دانایۍ او د حکمت خبرې نه وې بیان کړې بلکې د قرآن داسې نوي معارف هغوی بیان فرمایلی وو. او خدای پاک د قرآن باره کې وایي چې لا یمسه الا المطهرون، نو د الکوالي د خلوت راسي، یعنې دې ترجمه دا چې هیڅوک هم د سره مس نشي کولی قرآن سره تر څو چې سوا د هغو خلکو نه چې پاک کړی شوي دي. نو د الکوالي د خلوت نه د راوتو سره هغوی د خلکو مخې ته د قرآن نوي او لطیف معرف بیانول د دغه خبرې یو بیان شهادت او یو واضحه ګواهي وه چې هغوی خپل عمر خپل هغه ماشومتوب د خدای پاک خاص تربیت کې تیر کړی وو او هغوی د وړوکوالي راسه د مطهرینو په ډلې کې شامل وو. د دوی د سیرت باره کې یو غیر احمدي صحافي دا تاثرات لري، لیکي چې
په مارچ کال 1914 کې یو غیر احمدي محمد اسلم صاحب امرتسر نه قادیان ته راغلی وو او د یو څو ورځو قیام نه پس هغوی واپس لاړه. نو هغوی د جومات ډېر د جوخت مطالعه کولو نه پس خپل تاثراتو باندې یو تفصیلي بیان ورکړی وو او په دې کې د حضرت صاحبزاده صاحب باره کې لیکلي دي چې حضرت صاحبزاده میرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب سره هم چې موږ ملاو شو نو ډېر زیات خوشحاله شو. صاحبزاده صاحب ډېر خلیق او سادګي پسنده انسان دی او د خوشخلقۍ نه علاوه د خوشخلقۍ سره تر ډېر زیات حده پورې معامله فهم هم دی او مدبر هم دی. د نورو خبرو نه علاوه چې کومې خبرې زما او د صاحبزاده صاحب ترمنځ د هندوستان د مستقبل باره کې وشوې نو د هغې باره کې چې صاحبزاده صاحب چې کومه رای د اقوام علم د ماضي د واقعاتو په بنیاد باندې چې کومه رای هغوی ظاهره کړه نو هغه یو ډېر زبردست مدبرانه اړخ لرلو او دا د خلافت نه مخکې خبره ده. د کال 1914 دا خبره ده ذکر اول زمانه وه. بیا لیکي چې صاحبزاده صاحب ما ته په ډېر په مخلصانه رنګ کې او ډېر په مهربانۍ راته د دغه خواهش اظهار فرمایلی و چې زه د کم از کم یو هفته پورې قادیان کې ایثار شم خو د یو څو وجوهاتو په وجه د دغه ارشاد باندې د عمل نه زه قاصر پاتې شم خو د صاحبزاده صاحب د دغه مهربانۍ او د شفقت زه ډېر زیات ممنون یم. د صاحبزاده صاحب د زهد او تقوا او د هغوی د خیالانه سادګي به ماته همیشه یادوي. د دوی د عبادتونو د معیار د وړوکوالي راز څه و دې باره کې مفتي محمد صادق صاحب چې د هغوی په وړوکوالي کې د دوی په استادانو کې هم شامل وو د خپلو تاثراتو اظهار هغوی په دغه الفاظو کې کوي چې چونکې ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت په کال 1890 په اخره کې کړی و او د هغه وخت راڅخه ما همیشه د هغوی له تلو راتلو سلسله جاري ساتلې وه. نو حضرت اولوالعزم میرزا بشیرالدین محمود احمد زه د هغوی د وړوکوالي راڅخه پوره ملګری یم چې څنګه دي کې همیشه د حیا عادت او د شرافت او د صداقت او چې څنګه د دوی عادت د دوی حیا د شرافت او د صداقت او د دین طرف ته د متوجه کېدو وو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دین کارونو کې دوی د وړوکوالي راڅخه شوق لرلو او منځونو لپاره به اکثر د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره جامع مسجد ته ورتلو خطبه به هغوی اورېده. یو ځل فرمایي چې ما ته یاد دی چې د دوی عمر به څه د 10 کالو و چې دوی په مسجد اقصی کې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره لمونځ ته ولاړو او بیا سجدې کې ډېر زیات ژړل او په وړوکوالي راڅخه دوی فطرتاً خدای پاک سره او د هغه رسولانو سره خاص د مینې تعلق لرلو. او بیا یو واقع د دوی د ګریه او د زارۍ په سجدو کې د اوږدو سجدو چې مشران به پرې حیرانېده چې داسې حالت کې به دوی لیده او په ظاهري طور باندې دا خبره د مشران چې صدمه دته نشته څه د فکر خبره نشته نو په داسې حال کې به چې د مشرانو د دوی ګریه او زارۍ لیده نو یې ډېر حیرانېده او سوال به دا پورته کېده چې آخر په دغه ماشوم باندې څه تېر شوي دي چې دا د شپو کې داسې پټ راپاسي او په ژړا د خپل د رب مخې ته دعاګانې او داسې په ناقلارۍ د خپل د رب مخې ته جاړي او په خپلو معصومو اوښکو یې خپله سجدهګاه لنده کړې وي. حضرت میرزا طاهر احمد صاحب رحمه الله چې کله سوانح لیکلې ده د حضرت مسلم موعود نو هغوی عمده تعجب د شیخ غلام محمد صاحب وایز رضی الله تعالی عنه په زړه کې هم پیدا شوی و چې نو مسلمه و او هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په لاس باندې په اسلام کې داخل شوي وو او په اخلاص او په ایمان کې داسې ترقي کړې وه چې ډېر زیات عابد او زاهد او صاحب کشف او الهام بزرګانو کې به دوی شمېرل کېده. دوی فرمایي شیخ غلام علي صاحب غلام احمد چې یو ځل ما د اراده وکړه چې نن شپه به زه په مسجد مبارک کې تېروم او په تنهایي کې به چې خپل مولانا چې څه غواړم هغه به ترې نه څه چې غواړم هغه به ترې نه وغواړم
نو زه چې جومات ورسېدم نو زه ګورم چې یو تندر چې په سجده کې پروت دی او ډېر په ژړا دعاګانې کوي لګیا دی او د دغه الها یعنې د ژړا او د زارۍ د لاسه ما لمونځ نشو کولی او د دغه تنده دعا په ما باندې داسې سخت اثر وشو چې ما هم دا دعا غوښتل شروع کړه او ما دا دعا وکړه چې یا خدای دا تن چې تا نه څه غواړي لګیا دی ورکوله او بیا زه ولاړ هلته ستړی شوم چې دا تنده سر پورته کړي چې زه معلومه کړم چې دا دی څوک نو او فرمایي چې زه نشم ویلی چې ما نه مخکې څومره ساعت مخکې دا راغلی و خو چې کله هغوی سر پورته کړو نو ما دا ولیده چې حضرت میاں محمود احمد صاحب دی او ما ورته السلام علیکم ویلې او لاس مې ورسره ملاو کړو ما ورته وویل چې نن تاسو د خدای پاک نه څه واخیسته نو هغوی فرمایل چې ما خو همدا غوښته چې خدای ما ته زما په سترګو د اسلام را ژوندی که وښایه او دا وویل هغوی او دننه تشریف شوړو د اسلام د فتح د ورځ د لیدو دا ناقلاره تمنا چې په هغه نوعمرۍ کې د هغوی په زړه کې وه هغه بیا برابره شوې وه او بیا خدای پاک هغوی ته په ځوانۍ کې د خلعت هم ورکړی و حضرت صاحبزاده میرزا محمود صاحب په تشییع الاذان کې د خپلې یوې دعا ذکر کړی دی چې په کال 1909 کې هغوی لیکلی وه یو مضمون هغوی لیکلی و په دغه مضمون کې د رمضان د برکتونو د ذکر نه پس هغوی لیکلی دي چې ما د تشییع الاذان لپاره په خپل میز کې یو مضمون لټولو چې ما ته یو کاغذ میلاو شو چې زما یوه دعا وه چې ما په تېره روژه کې کړې وه او دا دعا چې ما ولوسته نو ډېر په شدت دا تحریک ماته پیدا شو چې زه خپل نور احباب هم دې طرف ته متوجه کړم چې خدای خبر چې چا دعا به واوري خدای پاک او د خدای پاک فضل بوشي او د خدای پاک فضل به زموږ په دغه جومات باندې په یو خاص رنګ کې نازل شي زه د خپل د زړه د درد اظهار لپاره دا دعا دلته نقل کوم شاید چې د یو سید الفطرت په زړه کې جوش پیدا شي او هغه د خپل رب مخې ته ځان لپاره او د جماعت احمدیه لپاره په دعاګانې شروع کړي چې کوم زما اصل غرض دی او هغه دعا دا ده چې زما مالک زما قادر خدای زما ښکلی خدای زما رهنما اګیا د ځمکې او د اسمان خالقه ای هغه خدای چې په اوبو په هوا باندې تصرف لري یا هغه خدای چې د آدم نه مخکې تر عیسی پورې په لکونو هادیان او په کرونو رهنما لارښودان دنیا د هدایت لپاره رالیږلي دي ای هغه علی او کبیر چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په شان دی عظیم الشان رسول مبعوث کړی دی یا هغه رحمان چې د مسیح په شان دی رهنما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غلامانو کې پیدا کړی دی یا د نور پیدا کوونکی یا د ظلماتو ختمولو والا ستا مخې ته او صرف ستا مخې ته زما په شان دی ذلیل بنده ټیټېږي او عاجزي کوي چې زما آواز واوره او قبول یې کړه ځکه چې ستا لوظونو ماله دا جرأت راکړی دی چې ستا مخې ته زه د عرض کولو جرأت وکړم زه اسم نه ومه تا زه جوړ کړی یم زه معدوم ومه تا زه وجود ته راوستلم زما د پرورش لپاره دی څلور واړه عناصر جوړ کړي دي او زما د خبرګیرۍ لپاره د انسان پیدا کړی دی ما چې خپل ضرورتونه بیانولی هم نشو نو دا ما د هغه انسانان مقرر کړه چې زما فکر یې پخپله کولو بیا دې ما له ترقي راکړو زما رزق دې وسیع کړو یې په ما ګرانه ته آدم له زما د پلار ته آدم له حکم ورکړو چې زما د پلار شي او هوا د زما مور کا او په خپلو غلامانو کې یو غلام چې ستا مخې ته د عزت مقام لري هغه د مقرر کو چې هغه زما په شان د ناپوهه نادانه او کم فهمه لپاره د ستا په دربار کې سفارش وکړي او ستا رحم د ما لپاره ترلاسه کړي زه ګناهګار وم نو تا د ستارۍ نه کار واخیستو زه خطاکار وم نو تا د غفارۍ نه کار واخیستو او په هر تکلیف او په هر غم کې د زما مرسته کړې ده
چې کله په ما څه مصیبت راغلی دی نو تا زما مدد کړی دی او چې کله مانه لاره ورکېده نو تا زما لاس نیولی دی او باوجود له زما د شرارتونو نه تا په ما سترګې په ما د چشم پوشي کړې ده او باوجود له دې چې زه به لرې تلم ته ما ته جغد شوی یې. زه ستا د نامې نه غافل وم خو تا زه یاد ساتلی وم. په هغو موقعو باندې چې چېرته مور پلار خپلوان ملګري د مدد نه قاصر وي تا د خپل له قدرت لاس ښودلی و زما مدد دې کړی و. زه چې غمجن وم نو تا زه خوشحاله کړم. زما زړه چې خفه و نو تا زما زړه ښه کړو. زه ما چې ژړل نو تا زه خندولی وم. څوک به وي چې هغه په فراق کې ناقلاره وي خو تا خو ما ته په خپل مخ ښودلی دی. تا ما سره لوزونه کړي دي پوره کړي دي خو هېچېرې هم داسې نه دي شوي چې تا نه د خپلو لوزونو پوره کولو پسې کوتاهي شوي وي. ما تا سره لوزونه کړي دي او مات کړي مې دي خو تا د دې هېڅ خیال په دې نه دی کړی. زه دا نه ګورم چې ما ته نه ښکاري چې ما نه به زیات هم څه ګناهګار وي او زه نه یم خبر چې ما نه زیات به ته په بل چا باندې بل چېرته ګناهګار باندې به ته مهربانه شوې. ستا په شان شفیق په وهم او ګمان کې نشي راتلی. خدا پاک ته فرمایي چې ستا په شان شفیق په وهم او ګمان کې نشي راتلی. زه چې کله ستا مخې ته چې ما کله هم ژړلی دی او زاري مې کړی دی نو تا زما اواز اورېدلی دی او قبول کړی دی. زه نه یم خبر چې تا چېرته زما د اسرار دعا رد کړي وي. نو یا زما خدایه زه ډېر د زړه په درد او په رښتونې ناقلارۍ سره ستا مخې ته پرېوځم او سجده کوم او عرض درته کوم چې زما دعا واوره او زما اواز راشه. یا زما قدوسه خدایه زما ناکام ځان وژنې لګیا دی دا د هلاکت نه بچ کړه. که دوی احمدیان بللی کېږي نو زما دوی سره څه تعلق دی تر څو چې دوی زړونه او سینې صفا نه وي او ستا د محبت نه دا ډک نه وي او چې ستا د محبت نه دا ډک نه وي نو زه دوی سره څه نور غرض لرم. نو ای زما ربه خپل د رحمانیت او د رحیمیت صفتونه په جوش کې راوله او دوی پاک کا. د صحابهو په شان جوش و خروش دې په دوی کې پیدا شي او دوی د ستا د دین لپاره ناقلاره شي او د دوی اعمال د دوی د اقوالو نه د زیات ښه وي او صفا وي او هغه د ستا په ښکلي مخ باندې قربان شي او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربان شي او ستا د مسیح دعاګانې د دوی په هکله قبول شي او د هغه پاک او رښتونی تعلیم د دې زړونو ته ورپرېوځي. یا زما خدای زما کام د ټول ابتلاونو د غمونو نه بچ کا او د قسمه مصیبتونو نه دې محفوظ وساته او دې کې لوی لوی زبرګان پیدا کړي چې دا یو کام شي دا هغه کام چې تا خوښ کړی وي او دا یو داسې ډلې وي چې تا چې ځان لپاره مخصوصه کړی وي. د شیطان د تسلط نه دې محفوظ وي او همیشه دې فرښتې په دې نازلېږي او دې کام په دنیا کې برکتي کا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. حضور فرمایي چې دا دعا لکه څنګه چې ما ووی د کال 1909 د خلافت په وخت چې کله د دې عمر صرف 20 کاله و او هغه وخت مې یو درد د دې په زړه کې د دین لپاره او د قام لپاره خدای پاک دې په زرګاو رحمتونه په دې باندې نازل کړي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دین د خورولو او د رښتونی غلام او مسیح موعود د مهدي موعود د مقصد پوره کولو لپاره شپه ورځ یو کړی وه او خپل لوز پوره کولو لپاره د خدای پاک مخې ته حاضر شوی وه او موږ ته پکار چې په دغه د درد نه ډکې دعا باندې ځان پوه کړو او د احمدي کېدو د مقصد پوره کولو د خدای پاک موږ توفیق راکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر